ګران کتونکو نن پروګرام کې مې چې په دې حوالې سره خبرو کو چې صوبه کې کم حالات دي او په خاصه توګه د پاکستان تحریک انصاف چې کم نوې صوبایي قیادت چې دغه جنید اکبر خان له ورکړې ده چیلنجز جنید اکبر خان ته سکی دي چې لومبه خبر خدا ده چې جنید خان ته په داسې وخت کې د پارټي صوبایي قیادت ملو شو چې پارټي کې ډیر زیات مشکلات دي لومبه خبر خدا ده چې دا هر چا ته پته ده چې په خیبر پختونخوا کې پارټي چې کومه ده هغه په 100 ګروپونو کې تقسیم ده. لومبه خبره خو دا ده چې دا کم ګروپ وس جنید اکبر خان چې د کم ګروپ سره تعلق لري دا لري هغه ګروپ و چیرې ده د علي امین خان چې په نسبت دغه د ګروپ خلاف و د دینه تاسو دا اندازو لګوي چې جنید اکبر کله عمران خان دغه یو کمیټي جوړه کړې و چیرې د کرپشن اور سایډ لپاره هغه کې چې جنید نومې پکې چولې نو لمبه نومې چې کوم د جنید لرکړو نو هغه علي امین خان د دې لرکړو د دې لرکړو بیا جنید چې کوم د فوکل پرسن د ایم ان ایز لپاره په سی ایم هاوس کې 13 ټنور کې مو وس بیا دیو او علي امین خان لمبه دویم دا کارو کو چیرې جنید اکبر دغه پوزیشن لری کو او بیا ملکان حواله سره یا سوات حواله سره دلته چې سونه ډیولپمنٹ پروجیکټس تقریبا ټوله هغه وایند اپ نو هغه وجه دا و چیرې هغه نه غوښتل چیرې لکه د خلکو له یو زور ورکول پر ډېر سترانګ ګروپینګ پکې ودین د پارټي یو خو دغه دی چې اوس په جنید خان دا څنګه دا ګروپینګ ختمي او د دې سره به د څنګه دا ټول به یو ځای کې چې روان 8 فروری باندې دوی یو کامیاب جلسه وکړي. او دویمه خبره دا ده چې علي امین خان چې څونه کوششونه وکړو 2 ځله 3 ځله 4 ځله په اسلام آباد باندې راغلو بیا اسلام آباد هغه جلسه یا درنا هغه چې به څنګه ختم شو نو د هغې سره ورکرز چې کوم دی ډېر زیات ډیمورالایز او داسې علي امین خان باندې د الزام و چیرې دی د وکټ دوانو طرفو ته دغه کې او دا د اسټابلیشمنټ سړی دی دوی د هغوی په وینا باندې د دا درنم ختمه کړي او بیا یو ډرامه هم جوړه کړي کله وی په مارګله لاړم بیا په ماسیره لاړم او کله په ابټاباد باندې ځي نو دا هم یو خبره ده چیرې جنید خان به څنګه دا ډیمورالایزډ مایوسه ورکر چې کوم دی دې کې به دوباره ساه اچي او دا به بیا د جوړی چیرې په نور تیزه سره په نور جذبې سره دوی چې کوم دی دا جلسه او جلوسونه وکړي. بل دا دی ما په خیال غټ یو بل چیلنج چې وي هغه دا دی چیرې جنید خان ته تقریبا دا دی په سونو باندې د پی ټی آی ورکران چې دي دا په جیلونو کې دي په هغه مختلف مقدمات کې دي که هغه په 4 اکتوبر راغلي که هغه په 26 نومبر باندې راغلي یا د دې نه مخکې نو تقریبا دې ځله 1800 پورې کسان نیول شوي د دې نه مخکې په سونو نیول شوي اوس هغه خلک چې کوم دی د هغې د هغوی کیسونه چلیږي او 13 میاشت دوه کې خو بالکل د هغوی چا تپوس نه دی کړی نو هغه به هم پکار وي چیرې د هغوی خبره نو دا هم جنید اکبر خان ته یو چیلنج دی چې څنګه دغه خلکو د هغوی کیسونه هم لړاو شي او هغوی چې کوم دی د حکومت سره ترو نیګوسیشن یا هر څنګه چې کېږي چې هغه کسان چې دي د جیلو نه غریبانان د 100 میاشتو نه بلکې اوس خو پکې څه پکې دی د 4 میاشتې هم پکې د چا کېږي 15 میاشتې هم کېږي چې هغه په جیلونو کې دي نو د هغې رایستل دا به یو ډېر لویه یو چیلنج دی. بل دا چې کله علي امین خان صوبایي صدر و دغه سره صوبایي چیف منسټر هم نو هغه سره د صوبې وسایل حکومت پیسې او ترانسپورټ د هغې سره څه کمې نو آیا علي امین خان به اوس د جنید خان سره دا کوآپریشن کوي چیرې صوبایي وسایل صوبایي ریسورسز صوبایي ایډمنسټریشن صوبایي مشینري چې کومه ده چیرې دا استعمال کړي که نه څه به کېږي نو دا هم جنید خان له به دا یو بل چیلنج یو بل د ټول نه غټ چیلنج چې کوم دی هغه دا دی چې د خان مطمئنه کول. اوس خان به څنګه مطمئنه کړي ما په خیال د جنید خان ته هم پته ده چې دا ډېره ګرانه ده او خان مطمئن کېدل به دی چې هغه وایي چې تر اوسه پورې نه زه د جیل نه بار شوم او نه زما ښځه د جیل نه بار شوه او هم دقه به وه د هغه پی ټي آی چې کوم د هغه کوم لیډرز وو دا کوم اویلیبل کوم ته چې جنید خان چې کوم دی هوموپیتھک لیډرز وي اوس جنید خان په خپله باندې دا ډیفاین کړله چې د ده نه مخکې کوم لیډرشپ و دا هوموپیتھک لیډرشپ و او دا چې کوم دی دا ایلوپیتھک والا دی یا سرجري والا دی نو اوس دا دی چې د به خان څنګه کنوینس کوي خان به د جنید خان چې به د څومره دغه به کوي شي نو ډېر چیلنجز دي او والله دې وکړي جنید خان ملګری دی چې خدای پاکې کامیاب کړي خو دا ده چې وسایل د هغه سره آیا دومره د پارټۍ یو یونیفاید پارټي به د هغه سره لاړه شي صوبایي حکومت چې کوم دی یو مختلف د پی ټي آی مختلف ګروپ دی هغه به هغه سپورټ کړي او خان به مطمئنه کړي که نه. سو لیټس سی wish Junaid Khan good luck.